د ټولو نه مخکې جیزه تاسو د ټولو مسلمانانو شکریا ادا کوم الله مرته خوشحاله او قایم او دایم ساته 1443 سال پس د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه الحمدلله بیا هم ایمان مضبوط شته سنه سم ایمان شته ماشاءالله کو ډیرم کمزور شو کنه خو مسلمان کو ډیرم کمزور شي خدا الله جل شانو حکمونه او د نبی علیه السلام په طریقو بس چې سو خنداګانې کې هغه نشي برداشت کولی کو ډیرم کمزور شي دا به تاسو منلی همي نو الله مرته خوشاله ساتي دا چې کوم هغه بیګا یو ډیر مضبوط کمپین په فیسبوک باندې وچلیدو او ډیره مضبوطه خبره وچلیده ماشاءالله دینه مخکې هم ډیر علما او حضراتو په دې خبره کړې وه عام ملګرو هم د پیجونو نه د خپل وس مطابق خپل ویډیوګانې اپلوډ کړې وي چونکې ما ته هم بیګا دا ویډیو رااله نو ماشاءالله بیګا بیا ملګرو ډیر اخلاص وکړو ډیر مینه محبت وکړو د خپل ایمان هغه اظهار وکړو یو پیج ما ته مخې ته رالی ماشاءالله 85,000 کسانو ته په 4 غنټو کې شیر کړو بل ما ته مخې د یو آی ډي رااله او زما دا ویډیو خېجولې وه 61,000 کسانو شیر کړی وه نو الله هم خوشحاله کوي جی دا یو جنگ دی جی دا هم یو جنگ دی میډیا دا هم نن سبا یو جنگ دی جی څنګه چې د تورو جنګو او څنګه چې زمونږ کم غازیان دي د ملک په غیر چاپیره علاقو کې پراته دي او داسې جنگ کوي د قشان دا میډیا هم یو قسم له جنگ دی چونکې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه پس بل نبی راځي نه الله جل شانو دا ټول دین اسلام ما ته پرېښی دی او د نبوت دروازه په نبی علیه السلام باندې صدا بنده ده لا نبی بعدی د نبی علیه السلام نه پس بل نبی راتلو والا نه دی نبی اسلام آخري نبی دی دین قائم شوی مکمل شوی دی نور خبره ترې پکې نشته نو جناب دا دین اسلام ما ته الله جل شانو پرېښی مسلمانانو ته پرېښی دی کې نور انبیا هم الله جل شانو را لېږلی شو الله جل شانو د هر چا نه کار اخیستی دی د یو هدهد نه هم کار اخیستی د یو مرغۍ نه د یو میږي نه هم کار اخیستی دی ناشنا واړه مخلوقات دي او د خپل دین اسلام کار ته اغسته دي نو الله جل شانو کله موتا امتحاني حال کې اچي چې مسلمان څنګه دي نو د ټولو نه مخکې غوښتاو د ټولو مسلمانانو شکریا ادا کوم ماشاءالله چې ډیر پاجیبان تاسو ویډیوګان شیر کړئ او ډیر د خپل ایمان یو قسم لاغه هغه اظهار مو کو او دا غي نه پس څومره چې اداري دي زمونږ څومره اداري د هغوی هم شکریا ادا کوم الله مرته خوشحاله قایم او دایم ساته اکو هر ځای کې دي اکو مختلف ادارو والے دي نو الله جل شانو حفاظت وکړي ماشاءالله تاسو هم د خپل هغه د ایمان او کم چې د ایمان تقاضا د هغه تاسو پوره کړه او الله جل شانو چې کم تاسو هغه وس درکړی دی هغه تاسو یو قسم نه استعمال کوم وس مخکې ستاسو کار دی چې به دې سره څه پکار څه نه دي پکار په هغې مونږ نه پوهېږو د دې دپاره یو قانون به تاسو برابر کړئ هغه تاسو سره ښه په صحیح طریقه سره خبره وکړئ چې بیا داسې څوک نه کوي جي بیا زما د نبي ګوره اسې خبره ته کوم که نه مولانا بجلیګر رحمت الله علیه الله دې وبخي زمونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا کارټونان چې به د یهودیانو سازول که نه الله دې وبخي هغه وی مونږ خو ستاسو د پیغمبر نوم هم یو قسم نه بیا اودسه ناولو عیسی علیه الصلاۃ والسلام او د موسی علیه الصلاۃ والسلام مونږ ستاسو پیغمبر ته څه ویلي دي چې تاسو زموږ پیغمبر پسې تاسو خبرې اترې کوئ نو ډېر عجیبه په درس سره به خبر اتره کوله نو الله مرته خوشحاله ساتي دا زما ستا ایمانی تقاضا ده هر کله چې داسې خبرې راتر راځي نو موتا به انشاءالله اکشنالو کو خیری موتا به ودریږو کو هر څه کېږي موتا به ودریږو او موتا به د خپل نبي سره د مینې محبت اظهار کوو زما نبي چې کوم دین اسلام راوړی کامل شوی دی په دې پسې څوک مسخرې کوي هر ځای کې چې موتا پسې انشاءالله تعالی ودریږو او سا یو ملګري خبره وکړه چې بھائی دا ویډیوګانې شیر کول نه دي پکار څه خبره وکړه جناب په خبرم پویوم مین خبره صدا ګوره کو په غیر خلکو کې کم چې غیر اسلامی ممالک دي دا یورپ سیډونه چې څومره دي کو په دې کې ګستاخی وکړی شي ناغه په قلاره ساتل پکار دي هغه دومره اوجاګر کول نه دي پکار ولی دا وی مشن داده او د غیرو ملک ته بس کور سکی نو لکه دومره پاجیبه انداز شیر کول او کله نه کله د قرآن بې حرمتي وشي دا خبرې بیا د سره مشر کوي خاموش پرېږدئ اوس اسلامي ملک ته نه خبره اتره وشي نو په دې خاموشي چېرته پکار دی جي دې خاموشي نه ده پکار زما د اسلام په تاریخ کې دوم ممالک د اسلام په نوم آزاد شوي دي لاولنۍ صدۍ کې مدینه منوره او په دویم صدۍ کې پاکستان د اسلام په نوم آزاد شوی دی او اسلام جمهوریت پاکستان دی د دې بنیاد کلمه دی
نو جناب په دې کې یو کس داسې په دین اسلام پسې ملنډې کوي او داسې خبره اترې پسې کوي او ما ورته ورته څه وایو نه، نو دا خو زما په کور کې دننه چې یو کار کېږي که نه او زما کور ته غل راوړي او زه ورته یم چې نه بس نه زه به څه نه ویم او زه به څه نه کوم، بس چې څه کوي نو بس بیا ګیله چا نه په څه کې ګیله بیا د چا نه په څه پکار ده. نو غرض مې دا ټول نه مخکې جي بیا ستاسو د ټولو مسلمان شکریا ادا کوم، الله مو راته خوشحاله ساتي، قایم او دایم ساتي. ماشاءالله په یوه ګنټه کې 12,000 13,000 20,000 22,000 کسانو ماشاءالله شیرینګ وکړو. نو ستاسو قربانیانو او ستاسو خبرو اترو رنګ راوړو. صحیح دی انشاءالله هر کله داسې خبر راتر راځي انشاءالله ټول به ودرېږو او زموږ ادارې د الله قایم او دایم ساتي. هر ځای کې د مسلمانانو څومره ادارې چې دي او په هر ملک کې دي الله دې حفاظت وکړي، الله دې قایم او دایم وساتي، الله دې په خپل منځ کې مینه محبت اتفاق او اتحاد نصیب کړي چې د یو بل مرسته کوي او دین اسلام په باره کې د قشان مدريږي. نو سیدا الله مرته خوشاله ساته، قایم او دایم الله جل شانه ساته.